چې د اسلام او د شعر په خپلو کې څه تصادم نشته. خو هغې لکه سرې شونډې او تور زلفان دغه شاعري نه وه چې په کوم یو شعر کې رومانس نه وي که نه نو په هغې کې شاعري نه وي. وګورو د امرؤ القیس شعرونه وګورو زموږ د عصري شعرونو دا چیزونه به هېر شي. د اسلام کې لکه د ټپي اجازت راکوي. بالکل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزتمندو. موجود یم د مفتي صاحب سره کوم چې هغوی ایز ا پروفیشن مولاتوب حوالې سره به کوېسچن کوو، کوم چې ثقافتي حوالې سره کوم خدمات کوي نو هغې باره کې به پوښتنې کوم. مختصر ټایم هم لږ دی موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتي صاحب ټول اول چې کوم دی خپل تعارف چې کوم دی تاسو 1000 بار کړی دی، لکه بیا هم اول ځل خو اول سر خو ستاسو ډېره مننه کور مو ودان چې ما سره مو دومره مینه وکړه. زما نوم معاذ دی، اصل کې دا معاذ دی خو معاذ چونکې ویل کېږي نو ځکه ما معاذ وي. همدرد مې تخلص دی او زه بس یو فقیر واجزه غونته کې ملا سړی یم او د تخبې اوسېدونکی یم. د پلار نوم امان الله دی. د شاعرۍ وایرس رانه د خپل والد محترم نه راغلی دي. په تخبې کې مې دوکان دی د بسترو، هغې کې ټوله ورځ د بسترو کار هم کوم، درس هم کوم او د مدرسې نه چې راشم بیا هلته یم او د هغې نه علاوه زه پینټینګ هم کوم. اسلامي کلیګرافي کې زه ماډرن کلیګرافي کوم او شکر دی ښه د ادبي معاشرې سره چې کوم تعلق دی ستاسو دې باره کې تاسو سره ډېر خلک دنیا سره زموږ تعلق داسې دی چې چونکې موږ د دې خاورې خلک یو، د دې خاورې نه موږ رنګ اخلو. نو زما والد صاحب چې هغه شاعر و مشاعرو له بدلو زه به ورسره تلم، رنګ مې د هغه ځای نه واخیستو. کوم تنقید چې په تاسو کېږي خلک کوي دا زموږ عوام چې کوم دي دې باره کې څه ویل غواړئ؟ ګوره داسې چل دی، دوه خبرې دي. معیار چې دی که نه دا خیر او شر پکار دی. معیار مولاتوب عوامیت نه دی پکار. دا جدا خبر چې عوامیت او سادگی دا د پښتونیت بنیادی خاصه ده. فیصل فاران وایي که نه عوامیت او سادگی دا د پښتونیت بنیادی خاصه ده او ما کې داسې شته چې زه عوامیت هم خوښوم او سادگی هم خوښوم. تا ته به زما په جامه کې داسې څیز نه ښکاري چې دا باسې ماډرن غونده کي او عوامیت خو دا دی چې تاسو یې وینئ او هغوی مقبولیت څه ناست 2 کسان کوم خلک چې تنقید کوي. په دې خبره کوو چې تنقید ګوره داسې ده چې د اسلام او د شعر په خپلو کې څه تصادم نشته. ځکه چې د نبي علیه السلام په دور کې د قرآن خو معجزه دا وه چې دا به د فصاحت او بلاغت په ضد راغلی و. نو چې په هغه وخت کې شعرا مخکې وو نو لہذا د دې په خپلو کې څه تصادم نشته او که دا خلک هغه وخت کې چې لکه مثال مونږ کوم مثال مونږ ته مخې ته پروت دی حسن بن ثابت یا نور چې کوم شاعرانو خو هغې لکه سرې شونډې او تور زلفان دغه شاعري نه وه که نه نو هغې باره کې څه ویل غواړئ ستاسو چې کوم شاعري د ټپي دي؟ هغه د نبي علیه السلام وخت و. دوه خبرې دي، ښه اوس لږ غوږ شه. هغه د نبي علیه السلام وخت و. نو د نبي علیه السلام په وخت کې به چې هغه سره کم شاعرانو نو هغه صحابه وو، نو هغې په هغه شان د هغې د مخې هغه شاعري شوې ده او هغه مخې ته راغلې. ګوره نبي علیه السلام په ضد چې کومو کفارو شاعري کړې ده او نبي علیه السلام حسن بن ثابت چې ته ولې جواب ورکړه نو ګوره هغه کومه چې هغه کفارو کړې هغه هم نشته. اسلام هغه غیر ضروري څیز نه یې راغستی. ټیک ته که نه؟ او په هر وخت کې د دې سرو شونډو دې ځینو میزونو چې دي که نه د دې ځای نه پاتې کېږي په شعر کې، بیا دا ختم شي. خو یو خبره بل دی چې په کوم یو شعر کې رومانس نه وي که نه نو په هغې کې شاعري نه وي. یوه خبره دا شو. بله دا ده چې که تاسو وګورئ نو زموږ په دې معاشره کې ښایستونه ډېر زیات دي. ټیک ده که نه؟ او موږ هغه اکسپټ کوو. ښکلي ګلونه، ښکلي خلک او هغه که نارینه دي که زنانه دي که هر څنګه کې موږ وینو نو هغه ښایست موږ ځان ته جذب کوو. نو باید زموږ په شعر کې به هماغه څیز وي چې کوم موږ وینو، بل څه څیز خو به نه وي که نه. او بله دا ده چې ته که په سبا معلقه کې شاعري وګورو د امرؤ القیس شعرونه وګورو نو زموږ د عصري شعرونو دا چیزونه به هېر شي. کوم زموږ د علاقې مولیان دي، عالمان دي، صاحبان دي، هغې ټول لکه چې کوم دی دېش نه ډېر زیات نفرت کوي. دې ته یو فحاشي ټپه ګوره موږ سره په پښتو کې خپل صنف فقط ټپه دی. ټپه زموږ د پښتو خپل صنف دی. غزل د عربۍ نه راغلی دی، څه پکې د فارسي نه روبیان دا چیزونه میزونه راغلي دي. نو زه خپل څیز څنګه دنیا ته پیش نه کړم. بل په ټپه کې ډېر غټ میسیج وي. ټپه چې کوم څیز ځان ته رانغاړي که نه هغه ډېر غټ شعرونه او ډېرې غټې غټې غزلې هغه نه شي اکسپټ کولی. موږ له ټپه د اسلام کې لکه د ټپې اجازت راکوي؟ بالکل شته. دا خو فقط شعر دی. ګوره د شعر حکم وي، د شعر دا حکم دی چې ښې ښه دي او بد یې بد دي. ټیک ته که نه؟ اوس که موږ بد کار کوو که زه کوم او که بل کې بس هغه بد دی. هغې کې ګوره معیار خیر او شر پکار دی. معیار دا نه دی پکار چې مولا ټپه وي نو که دا ناجایز دی او که عام سړی وایي نو دا جایز خبر ده. داسې هېڅ مسله نشته. ښه دا تاسو چې کوم ټپې وایي کوم شعرونه وایي د دې عوامو ته لکه مثال څه میسج خورېږي؟ تاسو لکه مثال سره یو مفتي یې که نه نو مخې ته لاره کولاویږي، نور هم استادان دې سیټ ته راځي که نه؟ پکار ده چې راشي. زه وایم پکار ده چې راشي. زه خو راغلی دی چې خلک راشي، خلک پښتو کې شعر ولیکي، په پښتو کې خلک شعر ووایي. اصل کې دا آواز ډېر اوږدېږي او ګوره کم چې 9 سوره دي که نه هغې نه که ته هر یو څیز کې هغه دې نه بار نه ځي. ټیک شو؟ نو که ته د ټپه وي او که ته اذان کې کیسه هماغه یوه ده.
کم ښه قاری چې کم تلاوت کوي کنه په هغې باندې هغه لګي په هغه تلاوت هم په خپل سر کې کوي په خپل اندازه کې دا بالکل ټیک روان دا بالکل ټیک وي اوس کدی نه مخکې وروسته دی ځي نو دی به بېسورۍ طرف ته ځي چې بېسوره کېږي به په خلکو ښه نه لګي دا خلک چې د مصر دا قاریان اوري دا شیخ سدیس او دا خلک اوري ولې اوري د هغوی سر برابر دی د هغوی په اواز کې هغه قصه برابر ده نو که سړی د ما ټپه خوښوي په دې وجه به خوښوي چې زه په سر کې ویم یو سړی کې بل سندرغاړی هیټ کېږي هر سړی کېږي نو هغه ګوره موسیقي جدا مسله ده ترنم جدا مسله ده اذان ته په ترنم کې نه کې نو بیا خو خیر هغه یو ښه میسج دی دا یو غلط میسج هیڅ غلط میسج نه دی جی ګوره غلط میسج ځکه نه دی که ته په انډیا کې اذان کې نو دا خلکو ته ښه میسج دی که بد میسج دی بالکل بد دی جی بالکل بد نه دی هلته هم بد نه دی بد لګي ګوره دا په هغې بد لګي داسې چل دی که نه دا د هندوانو د ذهنیت پورې کار دی بالکل جی باقي ته یو دومره ماشوم ته 2 کالو ماشوم ته ته موسیقي ولګوه ټیک ته کني یو قاري تلاوت ته ولګوه هغې سره هم لاسونه خپې وایي اوس ده ته چا وایي چې دا ناجایز دي که دا جایز دي نه پته لګي دا شی د انسان په فطرت کې دی بالکل جی نو هېڅ غلط میسج نه ځي اصل کې دې په شا باندې زما ډېر غټ یو پلانینګ دی هغه ډېر غټ کار روان دی ډېر غټ خلکو موږ راوستل د اسلام طرف ته هم لکه زه به درته ډېر اسانه خبره وکړم یو دا یو تاثر په کار نه دا خبره وکړم خو چونکې اوس ته سنا څه خو به ځان سره وړیم په دې سیز کې ګوره نېشنلیانو به مولیان نه منل نه یې مني که نه یې مني بالکل ما دا کار وکړو نور دله څه وکړم بعضې نېشنلیانو پورې هم خبره ده لکه ټول یو شان نشي ګوره کوم چې نېشنلیسټ و که نه بالکل ګوره نېشنلیانو مولیان منل خو مولیان هم نېشنلیان نه منل کله چې ته خبره کله چې ته د نظري مسله نه ده دا بله مسله دا شی در نفرت تر حده لاړ شي چې کله د نفرت تر حده لاړ شي نو بیا خلک په کور کې د دواړو ورونو هم یو بل سره نه لګي داسې نه ده هلن کې د یو بی نه پیدا وي که نه نو د هغې ولې نه لګي یو بل سره چل ټول په دغه یو پوینټ کې که نه چې دې پوینټ باندې لږ شان دی کې سړی سوچ وکړي انشاءالله ډېر ښه طرف ته به لاړ شي ګوره د یو ښځې خاوند و هغه تللی و هند ته کار له هندوستان ته مخکې به خلک هندوستان ته کار له تلل نو یو کس راغلی و کلي ته نو هغه بیا ته نو که ته څه خیر خبر لګې نو ما ته وایي نو هغې وله په ګوره په کاغذ یې وټپه ولیکله که نه صرف څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروي نه اچل ته تللی چې ورته هلکه څه ختمت او دا وایه دا خط یې راکړی چا کتلی دي څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروي نه نیغ راغلی کور ته ګوره څومره طریقې سره میسج ډېر غټ میسج دی پکې ښه ګوره دا د که نه چې جانانه سترګو کې مې ته یې چې د لیور کټ له ورځم پټې یې کړمه دا څومره ښه ټپه ده دا ګوره دې جنۍ خاوند مړ دی دا لیور ته واده شوی څنګه زموږ په پښتو کلتور کې کېږي بالکل جی کېږي نو دی خو په سترګو کې هغه زوړ سړی دی نو دا به دا خبره څنګه اکسپټ کوي د یوې خبرې تا ته بالکل د دنیا یو ډېره بهترینه افسانه مخې ته ایښې ده په دې پی ایچ ډي کېدی شي په دې ټپه باندې اوس غم دا دی چې د خلکو کوپړۍ سونه کار کوي اوس هغه خو زما ذمه داري نه ده که نه اوس یو چیز د خلکو عمران خان ګران کو نو عمران خان غریب خو ځان له په شا دونه زور دی چې هغوی زه څه وکړم نه خو د خلکو مسله خو جدا ده که نه موږ به ګوره خدای ته جواب دیو بس معیار خیر او شر پکار دی او د شعر دپاره حکم وي ښې ښه دي او بد یې بد دي شعر دپاره داسې کیسه نوره نشته باقي ترنم دی که ته اذان کې که ته تلاوت کې او که ته ټپه وې د موسیقۍ قصه بیا وروسته شروع کېږي هغې کې هم ډېرې خبرې دي خو څه ټایم نه وما علینا الا البلاغ